خلک ابن تیمیه پسې به غاپي لکه ګوهر علي شاه صاحب او د هغه یو شاګرد دی هغه د کوثري صاحب خبره کړې پخوا دور کې یو مولا تېر شوی محمد ابن الحسن الکوثري محترم دغه عالم د غیر مقلدینو د ډلې څخه دی او د علم سم د شغلې وهي او ټول علماء کرام او طلبه کرام دسي حیران کړي چې بای د عالم د کم ځای دی او دغه شان دي د علوم کم ځای کې زده کړي دي بهرحال په عقاید په باب کې خو ځکه دی له جواب نه کوم چې دا غریب پوهیږي نه چرته زمونږ د خبرو په بنیاد باندې اسنه چې نورم گمراه شي اسنه چې د گمراهي مزید سبب مونږ وګرځو ځکه چې غریب پټکو ککړ نه دی خو بیا هم د علم د شغلې وهي دی غریب چرته زمونږ د استاد او شیخ یو کلیپ اوریدلی و نو دی بیا په جواب کې یو نوم اخلي وای محمد بن حسن الکوثری رحمه الله نو بیا استاد محترم ورته جواب کې وای چې بای دا نوم دی غلط اغسته دی نوم داسې نه دی اول د سړی نوم زده کا بیا کتابونه وګوره بیا ته ماته جواب وکا نو دغه غریب بیا وای بیا د علم د شغلې وکړه بیا وای محمد ابن الحسن الکوثری نو دی غریب ته دا پته نه لګیدله چې بای دا نوم زه غلط اخلمه خو د دې ساده مولا چې علم سم شغلې وهي د دې خیال دا و چې ما چرته د نوم باندې اعراب غلط ویلی دی نو دویم کلیپ کې بیا داسې اعراب په اعتبار سره نوم داسې په تجویدي قواعدو په اعتبار سره سم کې وایي چې محمد بن الحسن الشیبانی الکوثری شیبانی خو نه دی ویلی خو الکوثری ویلی دی نو دا اصل کې دغه محمد بن الحسن یا محمد بن حسن دی کې بیا لګیا دی غریب تحقیق چې دا محمد بن الحسن دی یا محمد ابن الحسن دی یا محمد بن حسن دی وای دا نوم داسې د نحو اعتبار سره نو مولا بس که دغه موبایل سایډ ته کېږده لاړ شه مکتبې ته چاته به ووایي چې ما ته محمد زاهد الکوثری نور الله مرقده یو کتاب ما تراکا نو هغه کتاب به واخلي هغه به مطالعه کی او هغه کتاب په دې بره باندې به یو غاټ نوم لیکلی شوی وي چې محمد زاهد الکوثری الامام محمد زاهد الکوثری رحمه الله نو اصل کې ته په اعراب اعتبار سره صحیح وایي خو دا نوم دې خطا کړی دی هغه مولاو که نه وایي نور مسله دې صحیح یاده کړې ده خو ځای دې خطا کړی دی نو نور اعراب دې سم وایي خو لکه دا نوم دې خطا کړی دی